د چیلو رمیش هغه فرشته وته د یو مسافر په شکل کې بیا رااله اولمپیک ته وایي چې د ډېر لرې ځای نه راغلی ما او سفر مې اوږد دی نور پیدا نشم تللی قال الله ډېر اوښان درکړي دي یو اوښه ماله راکړه چې زه پې وطن له لاړ شم دی ورته وایي ډېر حقونه راباندې دي یو اوښه چاله ورکولی نشم هغه ورته خپل حال را یاد کو تب ور داسې غریب وي مسکین وي او الله دله دا مال درکو وی نه دا ما ته په میراث پاتې دی ماله چا نه دی راکړه زه غریب نه نو فرشتې ورته وویل وی که ته به دروغ وی نو خدای دې مکه خپل حال نه بوځه چې په کوم حال کې وي د سړي د سر نه یکدم ویښته راوغورځېدل چې مازدیګر پورې کېده د اوښانو نه خلاص لکه په دې چرګانو چې مرض ولګېږي او ټول مرداریږي چې یو پسې ورمنډه کېدل ته شل مړی اقا فرشته همدومغه ځای نه لاړه دې چې مړی بیمار والا له ورغله ورته ویل نوجوانا بچی مې دي مزدوریانې ګډې وډې دي یو غوا خو ماله راکړه زه به دې خپلو بچو له بوځم او پټ به د هغې ولتې دوا به درته کوي او ورته ویل یاره غوا ورکونه ډېره لرې خبره ده په ما حقوق دي خپلوانو کې مې غریبانان شته دی او دا شته دی او ورته زوړ حال را یاد کو ویلې نه ما باندې غریبي نه وه زه ښه مالدار وم او ما ته د پلار او د نیکه نه پاتې ورته ویل که ته به دروغ وایې خدای دې مکه حال کا په مکه ساعت چې دا مېلمه ترې روانېده په بدن یې برګې مرض راکاره شي او خدای په لږ ساعت کې دا هر څه نه خلاص پخوا چې ړوند و هغه له رالل نو چې هغه نه دا معلومات وکړه چې زما بچي مې دي خوار دي تا له الله ډېرې چیلۍ درکړي دي ما له یوه لنګه چیلۍ راکړه او ورته وایي زما دلته ډېرې چیلۍ ولاړې دي ما باندې څه کې چې ما ورولې دې چیلو کې وګرځه چې ستا پکې کومه خوښه شوه هغه بوځه بس هغه خو په چیلو څه کول د امتحان د خدای ورته ویل چیلۍ دې مبارک شه تاسو په علاقه کې 3 کسانو باندې د رب امتحان و 2 فیل شول یو په امتحان کې پاس شو چې بچ کوي او مغه باندې بچ کوي